ګردو د پاره یو دم د خیمه مجرب تجربه شوی زبردست عمل لی الله رب العزت په د ګردو ټوله بیماری از زخم دی کانې دی شګه ده الله رب العزت په کم دی د قران په وجبانی الله صحت درکې یو عامه بیماری ده او تقریبا زیات خلک په دې بیماری کې مبتلا دي هغه ته وایي د ګردو بیماری دلته یو کس دی داغه دواړه ګردو کار پریخي دي او اکثر خلک د ګردو بیماران دي د ګردو د پاره یو دم د خیمه کچري معمولی تکلیف دی د ګرده کې دړ راځي شګوي کانی وی نو تعداد لکم دی که داغی نه د بیماری نو عیت زیاد وی او تکلیف درد زیاد وی نو بیا به تعداد لکشان زیاتول غواړي او که بالکل داسي چې سړی نه پستنو باندې آرام راځي نه په یو سمانم او دی وی چې الله پاک زما د ګردو دا کانی دا چې کم دی ختم کی زره زره کی او اوزی نو بیا به تعداد زیاتول غواړي د معمولی تکلیف د پاره 333 ځل د قران پاک د لومبني سپاره آیات ته وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار دا 74 نمبر آیت سورہ بقرہ لومبني سپاره وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار دا آیات با 333 ځل وې او په دومره وبو باندې بدم کې چې 24 غنټه دغه وب ستا کافی شي په سباله به بیا دم کې 333 مرتبه دا به یو هفته دغه وب روزانه 24 غنټو د پاره به وبدم کې 333 ځل وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار دا د معمولی تکلیف د پاره تکلیف زیات دی نو بیا به 555 ځل چې کم دی 555 ځل با د قیاتوي او دومره وبو پیدام کی چې 24 غنټو د پاره ستا کافی شي 24 غنټو نه پس بیا یو هفته بدغه او کنه بالکل درد ډیر زیات دی او بغیر د اپریشن نه ډاکټر وی اپریشن پکار دی نو بیا با 1111 مرتبه دقا آیات ہوئے 1111 مرتبہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارِ 1111 مرتبہ مجرب تجربه شوی زبردست عمل لی الله رب العزت په د ګردو ټوله بیماری از زخم دی کانې دی شګه ده الله رب العزت په کم دی د قران په وجبانی الله صحت درکې الله د عمل توفیق راکړي الله دې ټول بیماران له شفا کامله ورکړي مردگان دې الله پاک وبخي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین